قومم دې ته وایي عزتمندو چې کله ته ودرېږي نو دې ودرېدلو ته قومه وایي. نو سمع الله لمن حمده او ربنا لك الحمد چې کومو دا خو سنتو، خدا ودرېدل عزتمندو د آیات لري ګوره دا واجب دي. د رکوع نه بعد زمونږ بعضې کسان وي بس د رکوع نه ډایرکټ چې کوم دی سجدې ته ځي، وایي بس مړه سیم سجده کول دي که نه، بس شارټ کټ ورته ورنږدې ورسه دومره لانګ کټ ولې کوې، وایي شارټ کټ ورځه. زمونږ ټول شارټ کټیان دي، وایي دغه لانګ کټ دی او دا شارټ کټ دی، وایي شارټ کټ کې ورشه. نه، د رکوع او د سجدې په منځ کې چې دا کومه ولاړه ده قومه دا واجب ده. بعض عالمان وایي سنت ده، خو راجح خبره دا ده چې دا واجب ده. او تاسو ته دا مسله معلومه ده چې د چا نه په مونځ کې واجب پاتې شي دا به سجده سهوه کوي. بیا دی وجه نه که امام تم خیال ساتي دا شارټکټي امام یو ډایرکټ په ډایرکټ ورځي او امام چې کوم دی قومه ونه کی مونږ نه بعد ورته ویل پکار دي چې جی تاسو خو قومه ونه کړه، په مونځ کې دومره سیل کولی شي، امام ته پکې کتلی شي او امام هغه حرکاتو ته پکې کتلی شي، نو که هغه قومه نه کوي نو ستاسو مونځ خرابېږي. ګورې چې امام ودرېږي که نه چې ملا یې نیغی دا به ملا خامخا نیغی، یو خدای چې ملا یې ماته ده کوبړه دی نو بس بیا خو عذر دی څه خبر نشته، یا یو انسان بیمار دی د ملا بیماری ده نو خیر دی که هغه نشي اوچتېدی، خو مطلب دا دی چې یو درنګ ساعت له به دلته ټیم علي ډایرکټ به بیا هم نشي. نو چې چا نه قومه پاتې شوه د رکوع نه بعد ونه درېدلو د ده نه واجب پاتې شو، نو که په مونځ کې ورته رایات شو نو اخره کې به سجده سهوه کوي. که امام او دغه رنګې که ځان له مونځ کو او که ښځه وه او که نرو چې مونځ کې د دا پاتې شو، که ځان له مونځ کو او که امام مقتدي باندې سجده سهوه نه وي. که شاته مقتدي ولاړ دی او هغه نه مثلا پاتې شو ډایرکټ لاړې د امام نه کله نه کله بعض وخت کې مخکې لاړ شي تعدي ده، نو بس ټیک ده د هغه مونځ خو شوی دی خو ګناهګار دی ځکه واجب ته پاتې شو او په هغه ځکه سجده سهوه نشته چې هغه د امام تابعدار دی او امام نه خو قومه نه ده ترې دا خو د خپل پکې ځان له پکې نوي نوي کارونه کړي. نور که ځان لمونځ کې بیا به هم دا مونځ دوباره کې که د مونځ نه بعد درته رایاد شو چې ما نه خو قومه پاتې شوی وه ډایرکټ لاړمه، نو تر دې پورې که یو انسان مثلا د رکوع نه پاڅېدو همداسې پرېوتو بیا به هم دا راپاڅېږي یو ځل به داسې نیغ ودرېږي او بیا به سجده کوي ځکه دا واجب ده. نو چې واجب تی پاتې شي نو چې ټیم وي عزتمندو دوباره به بیا دا مونځ کوي، که مونځ کې ورته رایاد شو سجده سهوه به وکړي، که د مونځ نه بعد ورته رایاد شو نو بیا به دوباره دا مونځ کوي. نو سوچو کې عزتمندو چا نه څومره مونځونو کې تلي استغفار خو خامخا پې کول پکار دي او مخکې چې کوم دی عزتمندو د دې خیال ساتل پکار دي. یو سبحان الله به قدر و خامخا ودرېږي دومره به پکې ودرېږي. چې قومه کې ودرېږي نو څنګه لاسونه په کوم ځای ساتي؟ لاسونه به بالکل سیده ساتي، دا لاسونه واپس تړل دغلته نشته، دا تاسو ته معلوم دی. چې کوم انسان قومه نه کوي حدیث کې په دې باندې سخت عذاب او وعید راغلی. یو حدیث کې راځي لا ينظر الله عز وجل الى صلاة عبد لا يقيم فيها صلبه بين ركوعها وسجودها. وی چې کوم انسان د رکوع او د سجود د سجدي په منځ کې خپل ملا سیده نه ساتي، وی د قیامت په ورځ به دې انسان ته الله نظر رحمت نه کوي. هر چاته به د الله نظر رحمت کیږي، ګناهګارانو ته به هم کیږي، خو کوم انسان چې کوم دی د رکوع او د سجدي په منځ کې سیده نه ودرېږي د قیامت په ورځ به الله ورته نظر رحمت نه کوي. نو دې وجې نه عزتمندو د دې ډېر زیات خیال ساتل پکار.